أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دا سورة بقرہ دا قرآن مجید دویم نمبر سورت تے. دا دے 280 آیتون دی. دا سورت مدنی سورت تے، یعنی دا مدینی منورے پجون کی چکل نبی علیہ السلام ہجرت و فرمایو نو آلتا نازل شوے دے، خچون کی دا سورت پا یوزے ندے نازل شوے. دا دے بازی آیتونا د فتح مکی په موقع باندې په اتم کال د هجرت باندې مکه مکرمه کې نازل شوی، او یو آیت د دې هغه په حج په موقع باندې په مینا کې په لسم کال د هجرت باندې نازل شوی. د هغې نه وروستو نبي علیه الصلاة والسلام اتیا ورځې یا لس اتیا ورځې د هغې نه وروستو بیا نبي علیه السلام دنیا نه تشریف یوړو. خو چونکې دا صورت زیات آیتونه هغه په مدینه منوره کې نازل شوي دي، نو دې صورت ته مدني صورت ویلی کېږي. کم صورتونه چې د مکې مکرمې په ژوند کې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي، هغې ته مکي صورتونه وایي. کوم چې مدینې منورې کې یعنی د هجرت نه وروستو د مدینې منورې په زندګۍ کې اگر که داسې وي چې نبي علیه السلام چېرته سفر کړی دی، هلته نازل شوي دي، خو هغې ته مدني صورتونه وایي، ځکه مدني زندگی د نبی علیه السلام لس کاله وه. په دغه لس کاله کې چې په کوم ځای کې کوم آیتونه نازل شوي، کوم صورتونه نازل شوي، هغې ته مدني وایي. او په دې اولنو 14 کالو کې مکه مکرمه کې چې نبی علیه السلام و، نو دغلته یا په نورو موقعو باندې طائف کې نازل شوي دي، او نبی علیہ السلام اوسېده مکه مکرمه کې، لہذا هغې ته مکی صورتونه ویلی کېږي. د دې صورت ډېر فضیلتونه دي. دا صورت چې په کوم کور کې ویلی کېږي، الله په هغه کور کې د رزق فراخي راولي. دا صورت چې په کوم کور کې ویلی کېږي، په هغه کور باندې سحر او جادو نه چلیږي. نو څوک چې مستقل تلاوت کوي نو د هغې په برکت باندې الله پاک دې د ډېرو زیاتو مصائبو تکالیفو نه بچ کوي. دې ته سورت بقره وایي. بقره دا غوا ته ویلی کېږي، او دا د موسی علیه السلام په زمانه کې یوه واقعه راغلې وه. مړی شوی او پته نه لګېده. موسی علیه السلام خلکو ته ووایي یو غوا حلاله کوي، او د هغې غوښه
په دې مړي پورې ونیسئ نو دا به ژوندی شي دی به خپل غلو ښي نو هغې داسې وکړو دا واقعه اوږده ده او هغه خپل ځای کې چې راشي نو هلته به یې پوره بیانوو انشاءالله نو هغه مړی ژوندی شو خپل غل یې وښودو چې فلاني وجلی نو د دغې وجې نه د دې صورت نوم صورت بقره شو دې ته سنام القرآن هم وایي او ذروة القرآن هم ورته ویلی کېږي ذروه په یو ځای کې چې څومره اوچت ځای نو هغې ته ویلی کېږي لکه مثال جومات دی او د جومات په یو طرف باندې غټه مناره ده د جومات نه اوچته ده نو دغې ته ذروه ویلی کېږي سنام اصل کې قب ته وایي د اوښ په شا چې کوم قب وي دغې ته ویلی کېږي نو دې صورت ته سنام القرآن هم ویلی کېږي معنا دا چې لکه څنګه د اوښ په دې شا دا قب د هغه د ټول بدن نه اوچت دی نو دغسې په قرآن مجید کې دا صورت بقره د ټولو صورتونو نه اوچته ده یو خدا ده چې د ټولو نه اوږد صورت دا دی د دې نه اوږد صورت بل نشته د دې د هر یو جملې د هر یو آیت 1,000 معناګانې دي امام قرطبي دا یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی د قرآن تفسیر یې لیکلی دی اندلس کې قرطبه سپین کې اندلس کې ده هغه د دې قرآن دا مقدمه ده اول حصه چې کومه لیکلي په هغې کې دا خبره لیکلې ده چې د قرآن مجید د هر آیت 1,000 معناګانې او مطلبونه دي مونږ پکې یا یو زده کړي یا مو دوه زده کړي دا خبره به تاسو اورېدلي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا یو صورت 286 آیتونه په 12 کاله کې وي دا په 12 کاله کې هلکه حضرت عمر دا نشو ویلی دا خو موږ د ماشومانو ته چې سبق وایو نو په لږو ورځو کې دا 2 نیمې سپارې دي بس وی او حضرت عمر غوندې هستي هغه دا صورت په 12 کاله کې ویلی نو علماو لیکلي دي د تفسیر چې دا اصل وجه دا وه چې حضرت عمر د دې هر آیت دا 1,000 معناګانې هم زده کړي نو دا اوس هم هغه پې کم وخت لګولی دی عبدالله ابن عمر دا صورت په 8 کاله کې ویلی دی او حضرت عمر په 12 کاله کې ویلی دی دا وجه دا وه چې د دې دا څومره معناګانې دي دغه ټولې معناګانې دا یې ورسره زده کړي لکه موږ چې صرف ترجمه کوو ذلک الکتاب لا ریب فیه دغه کتاب دې کې شک نشته نو دا خو موږ صرف هغه لفظي معنا وکړه دې کې مطالب پراته دي د ذالکا دا ټکی ولې راغلی دی د الکتاب دا ټکی ولې راغلی دی دا لکه چې کله موږ مدرسه کې طالبانو ته سبق وایو دا بیا داسې نه وي لکه موږ چې دلته وایو دلته خو موږ د عام وروڼو د پوهې په مطابق باندې وایو دې کې موږ دې ته لغوي تحقیق وایي هغه پکې کوو نحوي تحقیق ورته وایي صرفي تحقیق ورته وایي د علم معانی د علم منطق مختلفې علمونه دي 14 علوم د هغې ټولو اجرا پکې کېږي به هر حال مقصد مې دا دی چې دا صورت د قرآن په ټولو غټ صورتونو کې د ټولو نه غټ صورت دی د دې صورت په دې اول کې دا 2 رکوګانې چې کوي دي تر د ان الله علی کل شیء قدیر دې 2 رکوګانو کې د 3 قسمه خلکو ذکر دی دې کې اولنی دا 6 آیتونه 6 نه 15 آیتونه د اولئک هم المفلحون پورې
دا د خالصو مؤمنانو متقیانو دا غوی بحث او دا غوی بیان دی دا غوی صفات پکې ذکر دي لکه یو یو ټکي کې به وضاحت بیا ورپسې چې کوم دی د ان الذین کفرون والا تر د عذاب ولهم عذاب عظیم دغه دوا آیتونه دا د خالص و مخلص و کافرانو ذکر دی خکاره په خکاره چې د دین دشمن دی او بیا د یخا ومن الناس من یقولو د دې ځای والا تر د ولو ان الله على كل شيء قدیر پورې دا 14 آیتونه پاتې شو دا 14 آیتونه د منافقانو په باره کې منافق چاته وایي چې په زړه کې ایمان نه او په خولې باندې وایي ما ایمان راوړی دی د هغې ذکر به انشاءالله پکې راځي نو دا اولني 15 آیتونه دا خالص د مؤمنانو او د مسلمانانو ذکر دی دا هغې صفات دي د متقیانو صفات دي اولنی لفظ په دې کې الف لام میم دی دا الف لام میم یا الف لام را الف لام میم را حامیم کاف ها یا عین صاد قاف دا ټکي قرآن مجید کې د 100 سورتونو په اول کې راغلي دي جمهور علماء یعنی زیات چې کوم زیات علماء دي صحابه کرامو کې تابعین او تبع تابعینو کې هغوی وایي چې د دې معنا صرف الله ته معلومه ده یا الله او رسول علیه السلام دواړو ته معلومه ده دا د هغوی په منځ کې یو راز دی او دویمه خبره په دې کې دا ده چې دا معنا د دې الله پټه ساتلې ده دا په دې مسلمانانو باندې یو امتحان هم دی چې تاسو کومه خبره الله نه ده ښکاره کړې نو د هغې کې ګوتې مه وهئ په هغې کې لټون چې کوم دی نو مه کوئ بس د الله په هر کار کې حکمت دی د دې وجې نه قرآن مجید کې بل ځای کې الله فرمایلي لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم تاسو د ډیرو خبرو تپوسونه مه کوئ ځکه ممکن ده که تاسو ته د هغې جواب ښکاره شي بیا به پریشانه یې نو د هرې خبرې تپوس مه کوه نو هره خبره الله پاک څه حکمت پکې دی نو دا یې پټه ساتلې ده او بعضې عالمانو یې داسې د خپل خیال په مطابق باندې د مخالفینو د جواب دپاره ویلي دي چې الف لام میم دا به دقسې ویلی کېږي الف نه مراد الله دی او د لام نه مراد جبرائیل علیه السلام دی یعنی دا لام د جبرائیل علیه السلام په نوم کې راغلی او د میم نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی نو مطلب یې دا دی چې د الله د طرف نه د جبریل علیه السلام په ذریعه محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه کتاب چې دې کې شک نشته الله نازل کړی دی دا د دې دپاره چې یاره د خلکو هغه اعتراض دفع شي نو دا اولنی ټکی الف لام میم موږ یې پښتو کې اسانه معنا ادا کوو چې الله پاک عالم دی په معنا د دې حروف الله عالم دی په معنا د دې حروفو دا هغه مختصره خبره ده ذلک الکتاب دغه کتاب لا ریب فیه نشته شک په دې کې ذالک دا ذالک لفظ په عربی کې د لرې دپاره راځي آغا او د نږدې دپاره هذا لفظ راځي هذا ده تا ته نږدې دی نو هغې دپاره هذا لفظ او ستا نه لرې دی نو ذالک اوس قرآن مجید کتابي شکل کې دی زما او ستا مخې ته پروت دی او موږ وایي ذالک الکتاب آغا کتاب دا معنا د موږ په دې لحاظ باندې کوو او دا ذالک لفظ په دې وجه باندې راوړی دی چې د دې قرآن مرتبه اوچته ده ځکه چې دا اول په لوح محفوظ کې موجود دی او بیا د هغې نه چې کله الله وغوښتل نو د رمضان په میاشت کې د دنیا د اسمان ته چې کوم د الله پاک سرکاري دفتر دی هغې ته یې راو نو د دې دا مرتبه په دې لحاظ هم اوچته ده چې دا د لوح محفوظ کې محفوظ دی او یا آسمانی
دفتر کې موجود دی. او دویمه وجه چې کوم دی د ذالک الکتاب دا ده چې دا د الله کلام دی، دا د الله خبرې دي. نو چې د الله خبرې دي نو په دغه اعتبار باندې د الله د خبرو مرتبه او شان هغه ډیر زیات اوچت دی. نو وی فرمایل الف لام میم، الله عالم دی په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب، دغه کتاب چې قرآن مجید دی، لا ریب فیه، نشته شک پدې کې. که څوک پکې شک کوي چې دا د الله کتاب نه دی، لکه د مکې مشرکانو به وي چې دا د الله کتاب نه دی، الله کلام نه دی، د الله خبرې نه دي، دا خو دا نبی علیہ السلام د ځان نه جوړی. نو دا شک، دا کتاب د شک نه دی. خو کله چې د یو سړي ذهن فاسد وي، ذهن ګنده وي، نو هغه عرب متل کوي الاناء یترشح بما فیه. لوښي کې چې څه شی پروت وي هغه ترې تویېږي. نو که په لوښي کې اوبه پرتې وي او هغه دې نسکور کړي نو اوبه به ترې تویېږي، پی ترې نه تویېږي. او که پی پکې پراته نو چې د چا په ذهن کې فساد دی نو بس هغه د خپل ذهن نه هغه ګنده خبره راوباسي. نو کافرانو دا ګنده خبره راوښکله چې دا د الله کلام نه دی، شک یې پکې کو. حالانکه الله ورته وایي چې لا ریب فی، په دې کې چې کوم دی شک نشته. هدى للمتقین، دا هدایت ته د پاره د متقیانو لار ښودل. هدن هدایت، هدایت ته د پاره د متقیانو. هدایت دې ته وایي چې ته چاته لار وښیې. یو سړی دی کې ودرېد، ته سړک په غاړه ولاړ یې، هغه وایي شیرګل ته کومه لار تلې؟ نو ته ورته وایې چې لکه دا سیده سړک تللی دی، چوکۍ ته ورسېږي نو بیا به ښي طرف ته تاو شي. یو دا دې ته هدایت وایي. او دویم دا ده چې ته دغه سړی د مټه ونیسې او روانې کړې او ځای ته یې ورسې، چې کوم ځای ته ځي هلته یې ورسې. نو دغې ته هم هدایت چې کوم دی ویلی کېږي، لار ښودنه چې کوم دی ورته ویلی کېږي. دا هدایت دی، لار ښودنه ده د متقیانو دپاره. متقي چاته وایي؟ متقي هر مسلمان متقي دی، خو د تقوا درجې دي. څومره چې دی زیات نیک عمل کوي، یعنی دی د حرامو نه ځان ساتي، مکروهو نه ځان ساتي، مکروه تنزیهي د هغې نه لږ لاندې دي هغې نه ځان ساتي، دی فرایض کوي، واجبات کوي، سنت مؤکد کوي، سنت زواید کوي. دغه سړي ته ویلی کېږي متقي. چې صرف فرایض کوي ده ته متقي ویلی کېږي. خو مرتبه د هغې نه کمه ده چې څوک سره واجب هم کوي، چې څوک فرض او واجب دواړه کوي دې ته متقي ویلی کېږي. خو چې ورسره سنت او زواید کوي نو هغه ته هم متقي ویلی کېږي، خو مرتبه د هغه نه اوچته شو. یو سړی د حرامو نه ځان ساتي دا متقي دی، ځان بچ کوونکی دی. او یو سړی د حرامو نه او د مکروهو تحریمیو نه ځان ساتي نو د ده مرتبه د دغې اول نه اوچته ده. یو سړی د حرامو نه، مکروهو تحریمیو نه او د مکروهو نه ځان ساتي. مکروه هغه څیز چې سړي طبیعت یې نه مني، سړي مزاج یې چې کوم دی نو نه مني، دغې ته مکروه ویلی کېږي. لکه په دې خوراکونو کې یو څیز داسې یاد کړه چې هلکه دا څیز چې کوم دی زما طبیعت نه مني. خیال کې مراله زما یو دوست دی نو هغه کله کله ما وویني نو وایي چې یاره جي لرې مو پوخ کړی دی، لرې او د لرې دونه صفت راته وکړي چې زه ورته حیران پاتې شم. نو زه ورته سانه بانه وکړم چې خدای دې بیا خو نه باسه په ما یې دا نوم بدلوي ورته لکه دا اوس طبیعت دی، لرې حرام نه دی خو مکروه به هر حال دی، لکه دا د غوشانو د سوټو ځای دی. نو دا طبیعت د بعضې سړي نه مني. دقسې ته سوچ وکړه په دین اسلام کې داسې خبرې دي او الله پاک چې کومې خبرې منع کړي، کوم څیزونه یې منع کړي، کومې حرام کړي دي، نو دا د انسان دا اسلام دې ته دین فطرت ویلی کېږي. نو د سړي هغه طبیعت یې نه مني. شریعت چې کومې خبرې اوس بیدون کې وینه حرامه ده، نو څوک داسې نه کوي چې هلکه بیدون کې وینه څاروی د اختر په وضع ته ګیلاس ونیسي او بیا اسکي نه اسکي څوک ګوټم ترې نشي کولی. بهر کې خبره مې دا کوله
چې متقي دغې ته ویلی کېږي چې د هر قسم ګناه نه ځان ساتي او هر قسم د الله حکم هغه په سر باندې راوړي هغه پوره کوي. هدى للمتقین دا هدایت دی دپاره د متقیانو. الذین دا متقیانو صفت کوي. دا متقیان څوک دي؟ الذین هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې. ایمان راوړي په غیب هر هغه څیز چې ما او تای په خپل علم نشو معلومولی، په سترګو یې لیدی نشو، په غوږونو یې اورېدی نشو، په ژبې یې ویلی نشو، په پوز یې بویولی نشو. دا د علم لارې دي. نو دقې ته غیب ویلی کېږي. موږ څه لیدلي نه دي، جنت موږ نه دی لیدلی، د جنت بوی هم نه دی راښکلی. د جنت چې کوم هغه صحیح صفات دي هغه هم د غوږونو اورېدلي نه دي. صرف موږ وایو لکه جنت دی او باغونه دي پکې او بنګلې دي پکې، خو تصور یې ګورې په دنیا کې ته نشي کولی چې څنګه بنګله ده. لکه د اوتي د نوابانو په بنګله ده که نه، د چیف منسټر چې کوم دی نو بنګله په شانتې ده. نه نه، دنیا کې د سره د هغې مثال نه پیش کېږي. نو جنت موږ نه دی لیدلی، دوزخ موږ نه دی لیدلی، حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موږ نه دی لیدلی. خو موږ په دې باندې ایمان دی. دقې ته ایمان بالغیب ویلی کېږي. دا کلک او کامل ایمان دی، محکم او مضبوط ایمان دی. د صحابو مرتبه هغه په دې وجه اوچته وه چې د نبي علیه الصلاة والسلام صحبت کیو. نبی علیه الصلاة والسلام د مخکې دا خبره تېره شوې ده چې عیسی علیه السلام ته الله وایي چې رستو به یو امت راځي، د هغوی به عقل هم کمي، د هغوی به پوهه صبر دا به هم کمي، خو د هغوی مرتبه به ستاسو نه اوچته وي. عجیبه خبره ده، عقل هم کم دی، علم هم کم دی او بیا زموږ نه مرتبه اوچته ده. نو الله ورته وفرمایل چې دې ته به ما د خپل علم نه او د خپل حلم نه، د خپل صبر نه او د خپل عقل نه عقل ورکړی. مطلب دا چې دا زمونږ خلک چې دا مونږه په دې فساد په زمانه کې یو او په دې کې مونږ د دین یو قدم قدرې اخلو، نو دا زمونږ دپاره ډېر لوی څیز دی. الله په دې باندې مونږ ته لوی لوی مراتب راکوي. الله دې مونږ ته توفیق نصیب کړي. یؤمنون بالغیب دا یو صفت چې د متقیانو چې ایمان راوړي په غیب باندې. ویقیمون الصلاة او اقامت کوي د مانځه پابندي. قایمول د مانځه دې ته ویلی کېږي چې 5 وخته مونځ دا په جمع سره د تکبیر اوله سره کې دې ته اقامت د مانځه ویلی کېږي. نو دا صفت دی د مؤمنانو د متقیانو. دویم ومما دریم صفت ومما رزقناهم او د هغې مال نه چې ورکړی مونږ دوی ته ينفقون خرج کوي په لاره د الله کې د دین دپاره، د ضرورتمندو د حاجتمندو د ضرورت پوره کولو دپاره هغه مال خرج کوي. مطلب دا چې بدني عبادت هم کوي او مالی عبادت هم کوي، زکات هم ورکوي او د زکات نه علاوه نور صدقات هم کوي. والذین او هغه کسان دي یؤمنون، دا د متقیانو بل څلورم صفت شو چې ایمان راوړي بما په هغه کتاب انزل الیک چې نازل کړی شوی تا ته قرآن مجید. قرآن مجید باندې ایمان راوړي. وما په هغه کتاب انزل من قبلک چې نازل کړی شوی دی مخکې ستانه، لکه تورات، زبور، انجیل. دې کتابونو باندې زموږ د مسلمانانو ایمان دی چې دا د الله د طرف نه راغلي دي او حق کتابونه دي. د دې ځای نه د ختم نبوت یو مسله معلومیږي چې نبی علیه السلام خاتم النبیین دی، اخري پیغمبر دی، هغه نه بل پیغمبر رستو نه وي. هغه دا ده که چرتې د نبی علیه السلام نه رستو بل پیغمبر وی نو بیا به الله داسې ویلي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک. چې ستا نه رستو کوم کتاب راغلی نو رستو پیغمبر نشته، نو کتاب به د کوم دی نه راشي. رستو چې کوم دی دین نشته، بل پیغمبر به دنیا ته بل نه راځي، اخري پیغمبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د دې آیت د دې جملې نه د ختم نبوت یو مسله هم ثابته شوله چې د نبی علیه السلام نه رستو بل پیغمبر نشته. وما انزل من قبلک او په هغه ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل کړی شوی مخکې ستانه. وبالآخرة هم یوقنون او په ورځ د آخرت باندې دوی یقین کوي. دا یقین
چې قیامت راتلونکی دی ما سره به زما د اعمالو حساب کتاب کیږي دا بل آیت دې سره ووایو چې د دې دغه پوره شي اولئک علی هدی من ربهم دغه صفتونه چې په چا کې پراته دي نو متقیان یې ورته ووې اولئک دغه کسان چې دا متقیان دي علی هدی من ربهم دی په هدایت باندې دي طرف د رب د دوی نه په صحیح لار روان دي ځکه چې د الله اطاعت کوي مونځ پابندي کوي په غیب ایمان راوړي قرآن باندې ایمان راوړي و اولئک او دغه کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي کامیابی د دنیا او د آخرت دواړو ده په دې دین کې دنیا کامیابین پرته ده او د آخرت کامیابین پکې پرته ده صدق الله العظیم یو توکل الف لام میم الله عالم نه په معنا د دې حروفو ذالک الکتاب دغه کتاب لا ریب چې قرآن مجید دی لا ریب فیه نشته شک په دې کې هدی للمتقین هدایت دی دپاره د متقیانو الذین هغه کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې ویقیمون الصلاة او قایموي لمونځ ومما رزقناهم او د هغې مال نه چې ورکړی مونږ دوی ته ينفقون خرج کوي په لار د الله کې والذین او هغه کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما په هغه کتاب انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته قرآن مجید وما انزل او هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی من قبلک مخکې ستا نه تورات انجیل زبور وبالآخرة هم یوقنون او په ورځې د آخرت باندې دوی یقین کوي اولئک دا کسان علی هدی من ربهم دی په هدایت باندې د طرف د رب خپلنا واولئک هم المفلحون او دغه کسان دوی کامیاب دي صدق الله العظیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك